اسی یو مثال درته وایم یو په دې پیریانو کې یو نوع د دیوان ورته وي هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناستو او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبې نیو چې راوبې نیو ویل به دلته کښېنه چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه आवाज کوي هغه ټیر غوندې که نه چنډخانو आवाज خو به نو دې ورته وي چې دا څنګه आवाज دی جی دا چنډخ دی مردار ویل دا مردار چنډخ دی غړپ دې ځای نه به ونیوه ثابت یې وویسته چې تا زما معشوقې ته څنګه ووایې چې دا چنډخ دی مردار لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي یو سړي ویلی چې یا زم مړی ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کېنولی دی وی چې کېنه یو ساعت په دې کې چنډخ آواز کړی ویل دا څنګه آواز ویل سبحان الله ما دومره ښایسته آواز په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه دی سړی هوښیار و پوه شو بدیو په ملا وټپولو ویل ته په دې لار آزاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او نمړې که چې زما دې معشوقې ته به یې ډېر په سپک نظر کړ تاسو خیال راغی صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و نیمه شپه وه یو هندو یې ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تیر کړی د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به م څکلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال را اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغی جي د هندوانو مندر ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې انګریز پادری او ورځې ما ته ووی ما ته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و ما وی جي ډېر لوی سړی و وی د قرآن او حدیث نه خو خلاف نه دی کړي مالنا ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې 3 څیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي او شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته مي پیغمبر وی فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مه کوه نو دا د حدیث نه خلاف نه دی کړي ستاسو شیخ سادي ما ورته وی چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه یې زمونږ د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کېږي دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد د دیرې مخې ته الف ته خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي اصل کې زن را بیوا مکن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې ویم خو زن را بیوا مکن
خزه مکونډه وا اگر که د هورې غوندې ښایسته مي چې ته والا میړه مړ کې چې زه ورسره نکاح وتړم. بس پادري داسې اک بک ویل داسې جواب دې راکړو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی. مال دا مې درته حقیقت وي. وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم. مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغم دا زه په چراټ کې وم. ما ته وی چې زمونږ عیسی علیه السلام تاسو مسلمانانو وایئ چې الله ځان ته بللی دی او پاسمانونو کې اوسیږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی. نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسیږي. ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی. کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیست کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیست حباب بر سر آبست گوہر تے دریا. چا دا ویلی چې عیسی اسمان تتلو باندې د رسول الله نه بهتر دی. ویل بڑبوکای د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی. نو رتبه د ملغلري اوچته ده که د بړبوکۍ اوچته ده؟ تاسو خیال ده؟ بل سوال کوي اسې دا دې پورې درته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي. وسط مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی هلته د رحمت ملایکې نه ځي. یو سړی وله راغی سپی ورسره دی. وی جی دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملایکې هلته نه ځي؟ ویل حدیث خو رښتیا دی. ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې م را سره یي او د شپې ځان سره کټ کې وده کوم. وی ولې؟ وی اسرائیل علیه السلام باډو نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم ځکه چې چرته سپی هلته ملایکې نه ځي نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي به زه به ټول عمر ژوندی یم. اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی که نه؟ الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي. علما خو ډېر دي. دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ قسم په خدای دی زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندي به ورته تقریر کولو. یو ځل مولانا یوسف بن نوري دی الله تعالی غریق رحمت کی په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو. تاسو خیال ده؟ اوس خبر دام دی چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین. هلکه چې زه په خپله ملا یم په ایمان یو بل ملا به منم که نه چې زه ملا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که ټیک شو دي. علماء دیوبند په خپله پیران دي. واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ. دیوبندی عقیده درته ووایم مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راله ویل مونږ سنیان کیږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده. هغه ورته ووی چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده بېګاله به وګورئ که په ویښه مې درته وښوده نو بیا هغه وی چې په ویښه په دې مخونه یې والا لاس راښ که ورته ګورئ په دنیا کې
پوی خد دیوبند علماء او رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلق ته کړي ته پوه شي خبره باب فضائل القرآن کې وګوره ترمذی او مشکات شریف کې دا علماء عقیده او ایمان دي صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه و چې دلته قبر دی چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذی आवाज راتلو تبارک الذی بیده الملک حتی ترغه پوری چې تبارک الذی ختمه کړه سار لدا صحابه راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صاحب بیگا خدا سي چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذی ویل سردار کونین ورته فرمایل چې دغه تبارک الذی سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی ځکه وای تاسو خیال لرئ عزیزان شاه عبد العزيز فتاوی عزیزیه کې لیکلي دي نن سلور سوا کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت ورته کول چې وصیت ورته کولو چې زمرشم نو زما د خخیدو اجازت به د روضه مبارک نه غواړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د وفات شو روضه ته اجازت ته مونږ روان شو نو زه د اډلې نه مخ کې وم نو د روضه دروازې لري شوې او دنن आवाज راغې چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړی تاسو خیال لرئ نو عزیزانو عرض مې داو چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانه لیدلی دي لوی لوی ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه لیدل ما مولانا عبد المعبود رحمت الله علیه لیدل چې چاته په ژوند د قبرونو کشف کېده قبر ته به ودرېده او هغه به ولیدل لاندې چې په دې مړي سال دی د یو سړي تپوس مې ته وکړو د لاهوري صاحب نه مالداغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے تاسو خیال لرئ د بل سړي تپوس میں ته وکړو مالداغه سال دی چې ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی مولانا عبد المعبود تموی معلومات هم د یو قبر کشف وکړه وی ولې دا د قبر معاملات ته نه منې څه مالا د ابراهیم علیه السلام په سنت عمل کومه چې رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ستا ایمان نه دی چې زمړي ژوندۍ کوم و زما ایمان دی خو چې زما مخ کې وکې نو چې زما دړه قال فخذ اربعه من الطير او دالو واقعه ده نو ما چې زی له ګورم لاس نه ونیوم د شپې لس بجې و او دیرې ته راوستم چې دیرې ته راوستم داسې سترګې پټې کړې بیا ما ته وایي چې بچیا داس چل دی چې دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسیږي لګیا که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي ته وتښتېدم په یو سا کور ته رالم سهار چې بیا ورلم ما ته ولې مال نه ګورم بس توبه مې ول راځه درته ښیم مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دیوبند علماء دا اتفاقو چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغانی صاحب عمر علم د چا نشته په ایشیا کې تاسو خیال راغلی هغه په لاهور کې حضرت لاہوری ته وایي چې تا په یو تقریر کې ویلي دي جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي مسجد ترالو بیا راته په مخلاص والو ویل به دیکھو چې مې وکړه څومره بني آدم چې څوک خرو
څوک سپیو، څوک پیشوګانو، څوک میلوګانو، څوک ګیدړانو، بنی آدم پکې نه ښکاري. دیکھو وګورئ رحمان بابا وایي که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما، که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. مونږ معنوي چارپای وګوره سپی څه ته وایي؟ په ډېرو څیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی. د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دی، که موټر تېرېږي ورپسې به منډه کړي، که سایکل تېر شي غپ، که ټانګه تېره شي غپ، که لاره تېره شي غپ. ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دکانونو په حجرو کې نه څوک داسې تېر شي نه دله دی پلانه څه خنزیر دی اپلک واسه دوس دی خیانه ته ملایکه دا نور ټول خراب دي. وای په ایمان دا زمونږ عادت ته کنه دی. په جمعات کې ناست یو، په جمعات کې سنت هم کړي او فرض پاتې او یو بل ته غوږ نږدې کوي، د بل په غوښو شروع کوي کنه. عزیزانو دو علم دي، یو قرآن دی او یو حدیث دی. قرآن وحی جلی ده او حدیث وحی خفی ده. په حقیقت کې دواړه د خدای کلام ده، لیکن یو وحی په یو رنگ کې راغلی ده او بل وحی چې ده په بل رنگ کې راغلی ده. 6,600 آیاتونه د قرآن دي او تقریبا 14.5 لک حدیث دي. بیا ائمه محدثینو په حدیث کې بیا چھان بین کړی دی. امام بخاری ته یو قسم کړی دی، امام مسلم ته بل قسم کړی دی، امام ترمذی ته بل قسم کړی، امام مالک ته بل قسم کړی دی. نو بنیادی علوم چې دي هغه دا دو دي چې یو قرآن دی او بل حدیث دی. باقی ائمه مجتهدینو چې کوم محنت او خواري کړې ده نو داغي منبع او مرکز چې دی عمدغه قرآن او حدیث ته تینا استنباطات کړي دي. امام ابو حنیفه اوس د دې څلورو واړو ائمه اختلاف په اصولو کې نشته، اختلاف فروعي اختلاف ته چې هغه ته په دین کې څه دومره د کفر او د اسلام دارو مدار په نه دی. مذهبونه څلور واړه حق او علما وایي چې تقلید دا واجب دی. قرآن نه ثابتوي چې فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که تاسو نه پوهیږئ نو تاسو د علماو نه تپوس وکئ. نو د دې وجنه بنیادی علوم چې دی قرآن او حدیث دی. عزیزانو د آخرت د نجات دارو مدار چې دی هغه هم په حدیث ته او په قرآن دی. دنیا کې فلاح او بهبود چې دی هغه هم دارو مدار داغه په قرآن او په حدیث باندې. مونږه دنیا کې الله دل پیدا کړیو چې ستاسو کار بچي، ستاسو کار با د مخلوق رابطه پیدا کولی د الله جل جلاله سره. ستا کار بچي ما ته وګوره اوس پوهیږئ په خبرو څه گزاره خو به کوئ ماما. نو زه خو وایم
چې اسم حاصل نکړه په شیخه په مولای کې اسم حاصل نکړه په شیخه په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی په مای خانہ پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا ډېر داد عشق خبرې مکړه نادانا دا زمونږ شیخی ده دا زمونږ ملاتو خبر بم نه اوس راته چاوي ستاسو د پلوسو کې یو جوړه شوی زم پکې راغلی قسمونه ما ور کړی خلاصه داوا چې د پلوسه هغه وبه روټۍ خو سکه چې او بم مانو اسکلی بیا ته همدا سلار اوس راته چاوي زمون کلی کې خلک وي چې دم په کې 6,000 روپیا غستې نو خم ویلي 6,000 روپیا چې مال تاسو را نه کوي نو څوک به را کوي بے نظیر سره هم مرانه ده چراله سره کې د وزیرانو سره هم مرانه ده په دې شل کاله کې به څوک دا ثابت نه کیږي بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ثابت به کوي وای تاسو پولیسوال هټول په دغه کې اوړې راوړې سیکریټریټ کې یې بارځه کې زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زنیز دې نه ورغلې ریکارډ دی اوس پردي کورونه وران شوي دي پکې مړی شوي دي یو پکې د مولا زوی مړ دی داغه جوړه ده او بجلیګر مولا پکې 6,000 روپۍ تون الګ ته پاغه خلای چې دا خبره کړي تون الګ ته داغه پاغه و ما تیړی زما په زندګۍ کې کما د مړی سقاط اغستې ما د ختمونو پیسې اغستې ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي د چا چای مسکلي د مړی خیرات او سلويختي اکال مې خوړلې ما به د ټول پاکستان غول خوړلي زه چې په خبرت پوه شوم ستا د دې پلوسه خلق ما سره په بجلیګر کې زه امامم 6 روپۍ مې تنخواه وه په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ مې تنخواه وه باچهي مې پې کوله د 67 نه تر ننه پورې 3 تجارت کوم ل 7000 روپۍ میاش ګټم توکړې برید ګرځم چې چاته مې خوښه ل 70 ورته وشغوم پروا نه لرم پروا خو به د چاله لري چې یا ته چای اوس کې یا ته روټۍ خوري یا ته نغد دیواله کنه خبره ده کنه چې داسې الطمع يسير الاسد ذبابا تمه د زمرینه مچ جوړ کی د زمرینه تمه ډېر ظالم شه دی چې داسې چاته نه کې د بادشاہ پروا ملاره سره سترګې ګرځه هغه ورځ یو خط راغی زمونږ په مليانو کې یو د مذهبي امور مشیر دی د مرکز مذهبی امور مشیر هغه ویلی چې کون کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی اچھی نہیں ہے کون کہتا ہے اس دار چا علاج اسانی د مولا علاج لگن کون کہتا چرته چاول زما کې سټ اورولې چاغه ویلی دی چې پاکستان د پیغمبر خیرو والے دی واوري او په کولاو غوونه تاسو خو هر ډولکی ته غړېږي هر ډولکی ته په دې علاقہ نن چې د مذهبي امور وزیر دی په مرکز کې او په دې علاقہ تاسو خلیل مومند پاس کړی دی ورشه داغه د زامنو حال وګوره چې د حج په پالیسی کې کروڑونه روپۍ پیدا تاسو لراغه چې یو کس خوراکي چې حج ته مولېږم مور مړې پلار مړې خیال مړې مون د ماشکیرونه بیا خان او نواب ته خو زمون ټینګېده ډېر ګران کار غریب سړی که د مړي دوا لراشي که نه
او کینی دعا به وکړو نو د غریب په دعا مړی بخلی کیږي که نه کیږي او د نوابانو په دعا پلانیه دعا به وکړو هلکه دا دې څوک خدای دې کور وران کا سم خو په مخ لاس را و تاسو مزاج وہی میرا مزاج لڑک پن سے ہے خدا خبر میرا مزاج لڑک پن سے عاشقانہ زمون مزاج غلامانہ مزاج دے غلامانہ ذہنیت تے زمون مزاج دے خان راغ دمڑی دا خان راغ او خان ملام منڈی کی میاں صاحب منڈی کی امیان منڈی کی کو خان دوا تر کینا سٹا دیوزا زما مور مڑوا دل تب بابر صاحب گورنر دعا تراغه چې کټ تر ورسېد پاسې دم لاس مې ولور کو دعا وشو مرګر راتوي چې یاره تا خاډو سلیفټ ورنه معلومات درته دا خدا چې دا چونکه زما د بچپن مرګره هغه تعلق مد نظر دعا تراغه د بجلیګر مولا په در کې د گورنر او د وزارت یو ټیډي پیسې قدرم نشته ټیډي پیسې بیا قربانی کے بداغا چانا چی چاستا دا مڑی قبر کنلے دے پار پشکال کے ستا مڑی للحد ویستے دے پار پشکال کے ستا مڑے خخ کرے دے ستا پا اجرا کے خلقو توبو ورکی ستا اجرا چنکاوئی قربانی گا دا اغا خلقو نا دا دلنبے ورز ناویانو نا قربانی گئی شراشی ڈولے ڈولے لگ اقلو کئی دا تصورو کئی چی مونگ یو آزاد قومی مونگ آزاد قومی مونگ تا اس پر وعدہ چانا دا پکار تاسو آئے پیمان پرون پا دے ملک دا روٹی کپڑے مکان وعدہ شیوا روٹی کپڑا مکانی چالا ورکڑا بیا بلا ورس پا دے ملک ہمارا عزم غربت کا خاتمہ مونگ بغریبی ختمو پلو سے ٹول نوابان شوئی تو مغا سے سپیرے دیکھو گو رہے دبی ہوئی زبان سرا داد خدائی دعوی دا کہ زب غربت ختم کر غربت ختمول قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر هو الرزاق ذو القوت المتین رزاق سوک دے تا تا پخیٹا کہ در رزق اسباب چا جوڑ کرے ہو تا چھ دا مورا پیدا شو پدی سینوں کے در رزق اسباب در تا چا جوڑ کرے دا لویوالی نباد لاری در رزق گٹلو در تا چا برابر کرے نو تاسو خدای پریخ ہے دے نو اللہ تاسو پریخی ہے قرآن کے راضی فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء سوک چھ ما ہیر کی زدہ ہر قسم نعمت دروازے پہ اور پرانیزم حتی اذا فرحوا بما اوتو داما چھ سور کڑی چھ دوی پہ کہ خور ننوزی انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے میرا خزا خب گڑاشی خا نو بیا سے چلو کم اخذناہم بغتتن ناگہان رونی سم فیضاہم مبلسون بیا دو اریانی چا خدا دا چوو ترا باندیوش ناگہان والا اور میں اگمات نند اہل دنیا ہوتا پزیات دنیا غرور نہ دے پکار رحمان بابا وی ڈیری ما تکڑے مارے دا قبر جنو چھ دا قبرہ بین لیدل ہی چاہتا بادشاہان دیواڑا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پس دارات نوزیزانو عرض میں داو چھ پاکستان نن اگورا ارہ و رز
دا انسانان کیمې کیږي هره ورځ. چرته د لارو اکسیډنټ، چرته د فلاینګ کوچو اکسیډنټ، چرته د ریل ګاډي اکسیډنټ، چرته د بمونو د دماکو اکسیډنټ. هره ورځ کیمې او تیکې او هسپتالونه او غوښې، بیا زهریله سیزونه دي، بمونه، زخمونه بیا په کلونو نه جوړېږي. نن زمونږ په کوارټ روډ باندې غړم شو، داسې غړم شو چې ملک یې وخوځول چې ګورو صاحب امبولنس دي او پولیس دی او فایر برګیډ دی چې زم ورپسې لاړ. دننه هېڅ پته ونه لګېده، پته به سبا لګي چې څه پکې وشي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا چې دا قوم د پیغمبر خیرو والی دی، دا قوم د قوم که ښه ورځ وکته نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړي. ما ته بعضې وخت کې کلي کې خلک وایي چې ته مړي ژوندي مالمه مې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ممې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه او ممې لمبوئ خلقه. چې نه مې ولمبوئ، نه کفن را واغوندوئ او نه مې خښ کوي، په ډیران مې سپوته وغورځوئ. سپو په خدای قسم هغه ځمکه به م لعنت وی را باندې چې زه ورشم، هغه ملایکې به م لعنت وی را باندې چې ما نه تپوس کولو ته راشي. نو مالمه مې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه، ممې لمبوئ خلقه. خو زما مړي له به څوک نه راځي که نه؟ دا خلک که زما مړي له راشي ما خدای بخي؟ دا رښتیا ووایي. تاسو د هغه قرآن وایي چې دا دنۍ جلسه ده چې کم مړي له تلي یې کم مړي له، نو تاسو څه وایئ؟ مهرباني کوئ، ناوخته دی، زر خبره خلاصوئ. تاسو څه وایئ چې مړي ته لاړ شئ؟ نه ټول دا ټکې ووایي، خدایه ټول په یو اواز ووایي. اوس دا خدای وی بخي چې تاسو وایي دا لږ بیا ووایي او دې ځای ته سوچ وکړي چې دا د دې ځای نه لاندې دا اواز راووتو که د دې ځای اواز. تاسو بیا ووایي دا د دې ځای اواز و که د دې ځای اواز و؟ نو چې د دې ځای اواز و د دې ځای نه و نو دی خدای ستا په وینا نه بخي. ذکا چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کم خبره چې د زړه نه نه وي هغه اثر نه کوي. ټیک شو؟ نو زباني جمع خرچ. ښه، تاسو خو د مړو جنازې هم کوئ، دا علما خبره نه ده، تاسو خبره ده. د هر شي تعریف غرض موضوع وي، د هر شي. تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړي دي د جنازې غرض پیژنئ چې جنازې غرض څه دی؟ ووایئ په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو، خپله درانه او د بل سپک او څنګه دی، غویه دی چې اغوستی او میخه دی پای ډېر کوي که لږ کوي او نور څنګه چل دی او زوی دی چېرته دی او پلانی چېرته دی، دا کیسې کوئ چې روان یې پکې. بیا چې جنازه وشي او بیا سره کېنئ، بیا مجلسونه جوړ شي، مونږ یو طرف ته کینو شروع وکړو، تاسو بل طرف ته کینئ. ټیک شو؟ تاسو ووایئ په ایمان او بیا یې په ایمان ووایئ. که زمونږ دا ایمان وی چې دا سړی داسې ملایکو گرفتار کړو چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي، داسې جیل ته لاړو لاندې چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي، داسې عدالت کې به پیشي کېږي چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي،
د دنیا تاڼه چې خلک ونیسي تاڼېدار ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ حاجي مجسټریټ ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ ډپټي کمشنر ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ حاجي بیا د هغې انټاروګیشن چې کیږي نو انټاروګیشن ټیم ته زمونږ رسۍ کیږي چې هلکه وهای ملک ګزاره ورسره کوه رسۍ کیږي که نه کیږي؟ دغه انټاروګیشن ټیم ته ستا رسۍ کیږي چې کوم په قبر کې به د مقرر شي؟ دغه جیل ته ستا رسۍ کیږي؟ ها که ستا دا ایمان وی چې د دنیا تاڼې سړی بوتلی دی ټول کلی دی په سر راغستی ټول کلی چاله پولیس سړی بوتلو اله نن یې پیشي ده اله مور یې منډې وی رونه یې منډې وی خپلوان یې منډې وی چې پولیس کسټډي واغستا 3 ورځې ریمانډ یې واغستو اله چیرې نه وی وی خدای چیرې نه وی داسې وایي که نه وایي وی خدای چیرې نه وی ټیک شو که دا د وهلو ایمان په قبر کې ستاسو وی نو تاسو به په قبر باندې بلې خبرې ته اوزګار وی که دا فکر به در سره وی اوس خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې تعالی والله کا 2 میاشتې روټایم خوند درکي که ستا دا ایمان وی چې دا پلار یا زوی یا رور یا مور یا ښځه دا کم خوا لاړه دا کم پولیس گرفتار کړه اے الله بېګاله به پیشي وي چې څه معامله به ورسره کېږي حضرت عثمان داغ انسان ہو چې 2 لونه د جناب محمد رسول الله یکی بادیګری په واده وي داغ عثمان ہو چې پیغمبر د متعلق ویلیو چې په خدای قسم عثمان سوزل جنت په بیا غسته ده پیغمبر ویلی عثمان سوزل جنت په بیا غسته یعنی جنت د عثمان زر خرید کور ده اگا عثمان چادری تراغه نو جړلې صحابه ورته ولې قیامت ورځ ته نه جاړې جنت دوزخ ته نه جاړې قبر دی ولیدونو ته جاړې اور ته څوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د جناب محمد رسول الله ناورید لیدي چې قبر د آخرت په منزلونو کې ډومبنه منزل دی کپدی کې سړی کامیاب شونو آینده ورته آسان وي کپدی کې پاتې راغې نو عمر له بیړه تبادا نو دغه ځای ته جاړم زکا چې پاړم بي ما خام په کې چرته پاتې رانشما عثمان غوندې سړی زو تصیب نو عزیزانو اصل شی اغا آخرت تے مونگ پیدا دی لیو دنیا کے چی آخرت جوڑ غنم چلا کرے چی روٹائی جوڑا کے نوکری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی دکانداری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی ٹیکداری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی دا دنیا جون چلا کے چی آخرت پہ پیدا کی تاسو خیال راگی آخرت پہ پیدا کی دنیا کے دا آخرت دا پارا یو فکر پکار یو نظریہ پکار قرآن ویلی دی وما خلقت الجن والانس
الا لیعبدون دې د پاره مې پیدا کړی چې تاسو به زما عبادت کوئ زما رضا به لټوئ په ما به مین یئ اے هلکانو نن دنیا کې مونږ په څه مین خدای خو وایي چې زه مین په تا یم کاش که ته مین په ما شې زمین پتایم کاش کا تمین پماشه خدای وای زه خو در باندې مینه ما خو کاش چې ته په ما مین شې جناب محمد رسول الله وای زه خو په تاسو مین یم خو کاش که تاسو مین په ما شې په تاسو څنګه مین دی چې په لحد کې خو شونډ مبارک خوځې دی یو صحابي غوږ ور نږدې کو نو په هغه وخت کې و یا رب هب لی امتی اے الله زما امت بخا حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي ټولو پیغمبرانو ته په دنیا کې الله ویلو چې یو څو اختیارونه در سره دي که دنیا کې استعمال او یو که آخرت لې پرې ده سردار کونین وې ټولو پیغمبرانو هغه خصوصي مراعات دنیا کې ختم کړ قومون له خیره وکړي غرق کړه تباہ کړه ما خپل خصوصي رعایت چې خدای ما ته ویلي دي عامه پټ ساتلی دي د قیامت پر ورځ د خدای په خوا کې ولاړم ابراو باسم ویم بیا الله دا اختیار دی دنیا کې را کړو ما پټ ساتلې دنیا کې مې نه ده ضایع کړې اوس وایا الله به وي ته په لاس دا او زبه بخما ته په لاس دا او زبه بخما قران کې راځي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اے پیغمبر آغا شیب در کم چی پکم شی تا خوشحالېږي دی په څه خوشحالېږي سیوا د بخشش د امت نه په بل شي خوشحالي نو عزیزانو معنی گئی په څنګه معنی گئی په داسې چې د حضور د وفات په ورځ یو صحابي لګیا دی پټي کې څه کار کوي چې کار کوي خبر ورغی چې اته پچا مین وي هغه وفات شو اته چې په مین وي او وفات شو ول وفات شو ویل الوره وغورځول لاسونه اوچت کوي اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كلا ارى بعد محمد احدا خدا ما په دواړو سترګوړن کا چې زه د رسول الله نه رستو په بل څوک نه وینم پټی کې ناستو په دواړو سترګوړن شو ما خو سترګې دی لا وختي چې خپل محبوب ته په ګورم چې زما محبوب نشته نو بیا بل چاته په ګورم صلا نو زما عزیزانو الله نلوی حسین بل څوک نشته شته داغه نلوی خوبصورت بل څوک نشته او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا لوی شان د بل چا نشته بس جون پاغه مین کا شاه ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا ینا دا نزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونه په یو مین شي دنیا به پتا مې نه کم خلق چې د خدای په دین مینو د خدای په دین مینو او کم خلق په خدای مینو او کم خلق په جناب محمد رسول الله مینو په خدای مې د قسمی تورشا نن داغي د قبرونو خاورم خلق پسترګو کې اچي خاور د شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه قبر ته زلاړم مرګری می پرې خو په دلی کې سن 84 کې زه دلی ته تلم مرګری می پرې خو مرګر راته مونږ در سره زم الزی आवाज زم
ویل دولی مال به زه یو کار کوم بیا به تاسو را باندې اعتراض کوئ چې لاړم د شاه ولی الله د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د مولانا حسین احمد مدني د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د مولانا قاسم نانوتوي د قبر خاورې مې په سترګو پورې ومږلې دا ولې ځکه چې دا ډېر لوی خلک دا ډېر لوی یو مرید د حج نه راغی د شیخ الهند حج ته تلو ویل څه راته ووایه فرمایش چې څه دله راوړم ویل د مدینې قجورې او د روضې مبارکې هغه ګرده راته راوړه روضه چې جارو کی هغه ګرد راوړه چې دا دواړه یې وله راوړه نو ګرده یې پرنجو کې واچوله ویل د دې نه لویه دوایي سترګو دپاره بل څه شی ده او د قجورو ګټ کی آی میده کړه او په خپلو دارو کې ګټ کړه وی دا د محبوب د وطن د کجورو ګټ کی دي دې نه لویه دوایي بله څه کېدی شي نو زما عزیزانو یو درد پیدا کړي ډکې یو عشق پیدا کړي ډکې شان و شوکت د مسلمان جوړ کړي دا تبلیغی جماعت والا چې دي تبلیغی ډله زه درته په ایمان وایم عملی طور زه نه درې ورځو کې چېرته تلی ما نه څلوېښت چلې کې تلی ما ځکه چې صحت مې ټیک نه وي لیکن دې وخت کې چې څومره لوی کار د دین دپاره دا ډله کوي زما په خیال چې بل څوک یې نه کوي په روس کې ورشه دوی څه کار کړی د چین یو عالم راغی د چین دارالعلوم سرحد کې ناستو ما ته وایي عربي ویله داسې عربي ویله د چین عالم دی او عربي وایي د چین چې موږ ورته دغه وایو دا کمیونست او دلته پاکستان کې کمیونست ما د سوشلیست کې نه د ګډې زویات کمیونست او سوشلیست خوار شي ویا به مې لیونی شو په ترجمې باټینګن غواړي پاکستانیانو ته ګوره کمیونسټي او سوشلیستي ته ګوره کمیونست روس ته دعا وکړئ چې الله ګورباچوف مسلمان کړي نن یې د روس نه د کمیونسټۍ بنیاد وویستو ثابتېږي لګیا دی داسې تاریخن چې بنیادي طور دا سړی څه د مسلمان اولاد دی او خدای به مسلمانۍ انشاءالله خمینی د شیعو یو مولا دی هغه خو دعوت ورلېږلی روس ته ګورباچوف ته چې ته مسلمان شه زمونږ د پاکستان هیچا دعوت ورونه لېږل تاسو خیال راغی هیچا ورونه لېږل دعا وکړئ یو ټیلیګرام مې ورته کړی دی چې څه جواب راځي خیال هم راغی جي مونږ خو دې دپاره یو چې نور ملکونو ته به د اسلام دعوت ورکوو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نشته السلام علی من اتبع الهدى دعوت به چې لېږلو کافرو بادشاهانو ته